بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سوات کتونکو دی وخت د سره یو اهم او مهم خبر شریکو چې دا غي تعلق چې د تحصیلي مټي سره دی. د مټي پولیس سټیشن کم انچارج چې دی کم اس ایچ او چې دی نواب خان اغوی سره د مټي په بیلا بیل سیمو علاقو کې چې دی اغوی کاروائی کړي دی او دغه کاروائی په دوران کې چې دی اغوی سلور مطلوبه وسلوال چې دی اغوی گرفتار کړي دي. دغه وسلوال دوی د کم زینا او په کم حالات کې گرفتار کړي دي. دغه د پاره موږ رابطه کړي د اس ایچ او مټا نواب خان سره دغه تفصیلات چې دی اخلو. نواب خان دغه تفصیلات چې دی اگر سره شریک کړي چې تاسو دا کمی کاروائی کړي دي او دا کم تنا چې دی دا تاسو گرفتار کړي دي دا پولیس ته په کم مقدمات کې مطلوب. جی نواب خان، دا خو بنیادی طور زموږ چې څنګه د خپل انټيليجنس سیستم د پاغي باندې چې کوم دنه موږ په دې په ډیر وخت نه لګي او کار وکاو دا ودی کې میجورټي دا کم کسان چې موږ نیولې دي ټول مایګریټډ دي دلی اوسې یم نه او خدا چې چوري چوپ کې براتل دلته ردیو خلاف چې کوم دنه موږ پراپر خپل انټيليجنس دغه لګولیو او نن چې کوم دنه دا غو په دغه باندې دا دوه چې کوم دنه دا په دوران د کورونو موږ برابر ونیو او دا نور دوه چې کوم دي دا هم موږ مختلف ټیمان دي ته جوړ کړی وي د ټیم ټول ناکبندیانه هر څه موږ لټ کړی وي نو دوه کسان چې کوم دي دا په ناکبندو کې ونیو او دا دوه چې کوم دي دا د دې په کورونو کې موږ ریډونه وکړو او ان شاء الله نن هغه کامیابی موږ ترلاسه کړو. دا هغه کسان چې دا ټول د سیون کې په کیسونو کې مطلوب دي او دوی چې کوم دي نه په تیر انسرجنسي کې د سوات او خصوصا د مټي د حالات په خرابولو کې هیڅ قسم درې نه پاتې کړي. سره د خدا مونږ گرفتار کړو او د گرفتاری سره اوس باقاعده لپاره سپیشل ټیمونه جوړ شوي دي. ان شاء الله زر تر زر به د تفتیش روان دي او په دې تفتیش کې ان شاء الله ځینې برآمدګي موشي مو ان شاء الله پرومې دی په دې. نواب خان تاسو د تفصيلات راکول ډیره زیاته مننه. کتونکو تاسو د نواب خان تفصيلات واوریدل او داغه وینا دا و چې را د کم تنان چې گرفتار شوي دي د تحصیلي مټي د مختلفو علاقونو گرفتار شوي دي. دوه تنان چې دي دوی د کورونو گرفتار کړي دي. دا دوه نور تنان چې دي دوی د تحصیلي مټه کې کمی ناکمندۍ چې کړي وي هغه په دوران کې دوی گرفتار کړي دي. دا غوي وینا دا هم چې دلته کې چې دي د سلور تنان چې کم گرفتار شوي دي د دوی چې دي پولیسو ته د مختلفو دهشتګردۍ کم دغه چې دي مقدمات چې دي پای کې دوی ته مطلوب. دا د دې وخت اهم او مهم خبر د نور داسې اهم او مهم خبرونو د پاره ګوري د نن سوات.